په باجوړ سیول کالنۍ کې د محکمه سماجي بهبود لخوا بېوسه کونډو او مستحق زنانو ته د سلایي ماشینونه ورکړې شوي. دغه لړ کې په سیول کالنۍ جرګه حال کې یو دستوره تابع شوې وه، کوم ته چې صوبایي وزیر انورزیب خان، ډیپټي کمشنر فهد وزیر، ضلعي پولیس مشر عبدالصمد خان او ډسټرکټ هیلث افیسر فیصل کمال ترڅنګ عام ولس هم ګډون ته ورغلي وو. نن زمونږ دا کم سلایي ماشینان چې دي چې د کونډو دپاره او د بېوسه زنانو دپاره دا راغلي دي. تېر کال هم موږ تقسیم کړي وو، ډېر په یو ښه انداز باندې ما پکې کوشش کړی و، خو بیا هم په هغه باندې ابزرویشن د خلکو راتلل چې دا مستحق خلکو ته نه دي میلاو شوي. موږ تقسیم د دې داسې جوړ کړی دی چې دا موږ هر یو تحصیل ته یا هر یو کلي ته دا موږ نه لیږو چې یو ملګري ته یې ولکو دا لاړ شه ته په خپل تحصیل کې یا یې ته په خپل کلي کې تقسیم کا، ځکه چې بیا په هغه کې هغه څوک چې حقداران دي هغو ته هغه حق میلاو نه شي او نور خلک یې په لارو کې واخلي. نو د هغه دپاره موږ دا کرایټیریا جوړه کړې ده چې دلته باقاعده دغه زنانه رجسټریشن کېږي، هغه زنانه ته به په خپل لاس باندې د سلایي ماشین حواله کېږي. سوشل ویلفیر ډپارټمنټ سره دلته کې کارکردګي چې کومه ده سر زمونږ برابره ده او زه دا واسطه یم سر چې وخت سره پکار ده چې موږ سوشل ویلفیر ډپارټمنټ نور دلته مضبوط کړو اور هر هغه سیستم چې کوم په یو ډیولپډ ډسټرکټ کې دی هغه دلته راولو. د پروګرام مشر میلمه صوبایي وزیر انورزیب خان په دغه موقع راغلو مستحق زنانو کې د سلایي ماشینان تقسیم کړل او زیاته یې کړه چې په ټوله ضلع کې به دې کال کې 1143 مستحق کورنو ته دغه ماشینونه ورکولی شي.